इब्तिदाए इश्क है रोता है क्यों, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। ला सुना में पढ़ करो तास्वागा कौम ने छे वजीरु गोरइन वर तला सुना पढ़ करो तास्वागा कौम ने छे द कमेटे दे चुवाड़ियानो मशर दरोगरा शिम वर तला सुना पढ़ करो तास्वागा कौम ने छे द चुवाड़ियानो दा जमादारान मेंबरान राशिम वर तला सुना पढ़ करो ला सुना में पढ़ करो सोचो समाजीदानो अर्ज दाओ चे जमुंग पदे मल के सो पोरे द कौम मिजाज यौशवे नहीं तरगे पोरे बा द पाकिस्तान मल्क द मल्क खौरज नगू अजीजानो नंग द कौम आओ द मल्क मिजाज बिगड़ाओ दे कौम ना जड़े गड़ी जोड़ी दी अर्चा चवर तशिन बूटे ओ खोदो आगे पसे बै बै नारे हो परुन पदे पे खबर के दे कौम द जियाउलक अगा ताली सटो सरम जुलूस विस्ते हो चिचा ऐलान करे हो चे 27 रमजान बांधे शरीयत बिल मंजूर नशो मुंग बे इस्तीफे वर्कऊ अगा बेजमीर सरम दे कौम पर उन पदे के सखाना की जुलूसी दे बेजमीर तो आए चस्तासो द 27 रमजान इस्तीफे चशवे ब्या दाहगा कौम दे चिपदे के सखाना के बम बांधे द कौम बची तबाशु और ब्या दे बेजमीर हुकूमत आगा तिकीच दे +10 हजार रुपए खरीद करे और दागी वारिसान होते 10-10 हजार रुपए वर्क दासी बेजमीर कौम जे सोग द बच्चो और दरुणो द प्लारानो वखे तिके +50 रुपए खर्चाई लानत ते पदा से मल्क भी और लानत ते पदा से कौम ब्या माता 200 कसान राल चे जमा जोई प बम के अलवते हो माता उस पोरे मावेजा दंदा मिलाओ मावे द जलील बचिया ताला शर्म न दर्जी चे तब द जोई वखे होती के आगा +10 रुपए खर्च जमा जोई बा प बम की कबाब शी जमा पा उमा पेड़ाई दिलानती चे जबद जोई द पैसों मावेजो तलासी ब्या देखो गोरयो ब्या दागा शर्मे दले कौम दे आगा कौम दे जे अस्पताल ले लाश नहीं हो पयोसी न गवर्नर और वजीरान तपोस तवर्शी और दा कैमरा मैना ने जान पसे तो चेन कड़ी दावर पसे तो चेन भी और दा से वर्ता वलाड़ दादा से वर्ता वलाड़ कमाना जान ला तपोसो कई उस बेअदबी दनो ब्या बेदरतोम दे जलसा के नशम वेले जे दादी से के लाश वाली तड़े देसे के दिलास वाले तड़ले ब्या देखो गोरा ब्या जब बम वालू जमाला सुनख पे खत्म शी जमा तपोस त वजीर और गवर्नर कराशी पमा दिलानती जब पागे खुशहाली वही मेरे मरने के बाद क्या होगा पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा मेरे मरने के बाद क्या होगा पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा
زمر شما زما لاس په والوته زما خزا کونډه شو زما بچی تباہ شو گورنر صاحب ہاں واوري زازه چې سویم ستاسو متعلق ټیک وي والله کده دې قابل یې چې درته څوک تقریر عزیزانو ارزو اورئ دا قوم د دې قابل نه دی چې دې ته سمه لار وښیي لوډ شیډینګ ما ته هیڅ ګیله نشته خو په دې شرط چې د گورنر او د چیف منسٹر او د پرایم منسٹر هاوس او په صدر هاوس کې چې کوم سپیشل جنریټر لګېدلی دي چې بجلی لاړه شي اتوماتیک جنریټر شروع شي هغه ترنای او په ما تیاری که دوی د ابوبکر په سنت عمل وکړو پاوړه د کورتم د بیت المال نه راتله او زما کورتم راتله که بیا په پاکستان کې ټول عمر تیاری فکر نشته ٹھیک شو د گورنمنٹ ہاؤس نہ با آٹومیٹک جنریٹر لري آٹومیٹک جنریٹر بلري کې چې څنګه تیار په ما ایدا سے پتان بیا ماتا گیلا نشته د لوڈ شیڈنگ مطابق او کستا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گورنر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن پما دی تیاری پتا دی ولی رنائی تمانا دا خیمور زوی تا خوچر دا بیڈی الیکشنم نو گٹھلے دی بے زمیر قوم تم گورنر اے شرمے دلو بیا جنیجو وګورا پسند کی چا سړی نه ګڼلو دې بے ضمیر قوم هغه د ملک وزیر اعظم کو نو هغه به څه کوي اب هم د ځان غوندې راټولای کنه به راټولای ا سټرانګ سړی نشي راوسته مخې ته اب د ځان نه زیات واکو والا راځي نور شرمېدلی بیا دیکھو گورے ستا پدا کمیٹائی کے دا تار پینٹو چے ناستے دے چین لسلا تلیو چین نائے تمام مچان پہ خور تراؤ دیکھو گورا دا کمیٹائی پیسے زما پالا کا کیوں گورا پرون نن ټوله روجه بلیک آؤٹ دے په باران کې بلب نشتا بریکٹ نشتا شیڈ نشتا نن درېمه ورځ ده سیکټري ته مې وویل چیف افسر ته مې وویل انجینیر ته مې وویل زما په علاقه کې بلب نشتا دیکھو ګورئ سرک استا د ملک ګورا د کمیټای ټیکدارانو ګورا پیلا خخته په بټای کې څوک پی متیاز نه کوي ټول د کمیټای ټیکداران خرید کوي کوي که نه کوي پیلا خخته د کمیټای ټیکدار ولې ځکه چې دا ورسیر نوالا تر اسمانه پورې شکرانه چې ونه رسی بیا بل نه پاس کیږي نو ټیکدار بم دیکھو ګورئ ما تمام عرب ملکونه لیدلی دي کلونه وشو په سړک کې سوریای نه کیږي ستا سړک نن جوړ نه سبا پکې دادا غارو نه راشي د بالا ماڼۍ سړک ګورئ 30 लाख روپۍ په لګېدلې دي او بیا پکې غارو نه وشو شوبې سړک ګورا لکونه روپۍ په لګېدلې بیا پکې غارو نه وشو د صدر پولو ګورا پول دای چاله ټیک اور کړی دا ټول ورځ
په ګنټو روډ بلاک کی په ګنټو او پکې دغه لګیا دي تاسو خدای تباہ و برباد کا تاسو بیڑی تباہ شا بیڑی خرکشا 24 घंटे पे लेबर लगाوي کنه دا دومره اهم روډ دی په ګنټو په د خلکو بیړه تباہ اشه کې ټیکادار لکاري پیدا کړی دی سب شی اوس پړلو او ټول ورځ په دادا دا شرمېدلی دي کنه وای شریعت محاذ والا او د ضیاءالحق تالی سټو د ضیاءالحق پسخوردو علالولو والا جمعیت العلماء با په ملک شریعت بل نه پیش کړي جمعیت العلماء با په ملک شریعت نافذ کړي والله چې زما لاس کې زور راغی زما لاس کې تاسو به وګورئ دا د قومي اسمبلی ممبران دا د صوبایي اسمبلی ممبران دا د کمیټۍ ممبران د دوی د خېټې نه به زه د چرګانو قبرستان جوړوم او د دې د خېټو نه به دا د عمر چرګان راوباسم والله که به په دې کیسه خانه کې د کمیټۍ معیاران ځوړند نه کړه زه به د دوو نه یم پیدا دیکھو وګورئ ما ته چا ووې وې ته چې وې چې د سرکاري ادنا ملازم تنخواه به 2000 روپۍ وي چپ ما ته چا ووې چې د سرکاري ادنا ملازم تنخواه 2000 روپۍ به تاسو کم ځای نه پیدا کوئ ما ورته وې چې یو سړي خرم ساتلی او میخه هم ساتلی نو میخه نه چې لږه ونډه زیاتی شي د خرې گزاره ورسره کیږي که نه ویلو مال د دوی ښځې هم برسری میخې دي میخې هغې نه به لږه ونډه کمه کم نو زمونږ د خرو به هم ورسره گزاره روانه تاسو څه خیال دی چې د صدر روډ شاپینګونو والا د ټاک دلګان به زه څنګه پرېږدم 40 کاله وشو ستا په ملک کې د ښځو شاپینګ نه دی ختم شوی په دې سټیج مې ویلي چې ښځې د دوی علاج ماله راځي دلته یو دڼدڼی ده څوک د ښځو صدره ده بې غیرت قومه ښځو کې هم صدرې جوړې شوې ښځو کې هم چیرمنې جوړې شوې شرمېدل یا قومه هغې وې زمونږ صدره را روانه ده بجلیګر ملا سره به موږ ګور مال تاسو به لا ګورئ او ما در سره وکته تاسو به لا ګورئ نو زما عزیزانو شریعت محاذ والاو ته ووایه چې مبارک شه 50 لاک په ځای 1 کروڑ شوې اوس به نور ضیاءالحق ته پکي وهئ او د بقا او د دوام دواګانې به ورته کوئ تاسو استعفې ورکوئ ته په ایمان ووایه چې په چرګانو کې د چا خوله بوخته وي هغه ساک ته خوله وروړي د مینې اصټلو چرګان دوی په خوب کې نه ولیدلي او بیا د هغه مولیان دي چې مفتي محمود سړي کړي د هغه مولیان دي چې مفتي محمود سړي کړي د ډیرو د بنو د کوواټ نور وای د لالا په شکایت کې غلې خیم دا مفتی محمود سړی کړیو کینی دا غټو پټکو والا چا په اسمبلو کې پرې نو اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے چاچی مفتی محمود د قومی اسمبلی ممبران کړیو نن فلرحمان کچی ولی دے ولی خراب دے اوسم د فلرحمان خبره واورید دا د خار خلکو ته ویم خاریانو ته ویم خاریان مانم ګیله کوي چې پٹھان تے شہری دا سوال پیدا کر دے پختون سارے صوبہ سرحد دے لوگ خاریان بھی تے پختون بھی خارے و پختون کے جو سوک فرق یا دا سڑی زوئی نہیں او که خاری بیا ہوئی چی بجلیگر مولا دا سی ہوئی نو دا خارے دا سڑی زوئی اٹو دینا واورا
सोच چې لا اله الا الله محمد رسول الله وای دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم روحاني اولاد دي. نو یو ورور کې فرق وي، د یو پلار او مور اولاد کې فرق وي، خاره او پښتون ټول د سردار کونین روحاني اولاد دي. څوک چې پنجابي او پښتون کې فرق کوي، څوک چې خاري او پښتون کې فرق کوي، څوک چې سیندي او پښتون کې فرق کوي، څوک چې بلوچي او خاري کې فرق کوي، داغي په ومه پیړای دی نه. دا زما ایمان دی، دا زما دین دی، دا زما مذهب دی. نو عرض مې داو چې هغه ورځ به خدای راولي چې د جمعیت العلماء اسلام بول به بالاوي او د دشمن کور به تالاوي. واخر دعوانا